چې څوک ایمان لري په الله پر ورځ وروستنی فلیکرم جاره نو دی د خپل میلمه اکرام وکړي عزت دې وکړي. نور احادیثو کې د هغې تذکره شته دی. صحابه کرامو د سیدنا معاذ بن جبل حدیث ته تپوس کړي چې یا رسول الله ما حق الجار علی الجار. تاسو موږ ته بیا بیا د ګاونډي حقونه وایه، د ګاونډي څه حق دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې ان استقرضک اقرضته، که ته صاحب استطاعت او ستا ګاونډي ستانه قرض غواړي نو قرض ورله ورکړه. اوس خو قرض څوک پیسې نه ورکوي بلکې جملې هم لیکي چې یو سړي ته قرض ورکړي نو ورسره یو ګټه هم ورکړه او دې دپاره ورکړه چې که سبا یې ته غواړې چې تاله خوله ښه والی شي. یعنې زمونږ اخلاقي معیار ډېر راغورځېدلی دی. قرض څوک نه ورکوي واپس، صاحب استطاعت به یې قرض نه ورکوي بلکې دا خوند ورکوي چې یاره یو سړی ما پسې بیا بیا راځي او زه به دغه په قرض ناستی یم. یو سړی چې به مقروض و او صاحب استطاعت به و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغه جنازه نه کوله. دا ډېر خراب خوی دی. او یو سړی چې تا وته هم به په دې طریقه چې هغه دی ویرو چې څوک قرض نه ورکوي بیا واپس نو هغه بیا مستحقینو ته هم قرض نه ورکوي. ویرېږي سړی چې دا خلک خو پیسې خوري. نو یو طرف ته دا د ګاونډي حق دی او بل طرف ته ګاونډي چې کله تا هغه قرض ورکړي نو ورسره دا حرکتونه کوي. او که ته په نرمۍ پوهېږې چې بھائی دا مه کوه بې اعتماده به شي، نه به وایي ما له یې کاله نه دي رسولي. دا زمونږ ایماني معیار دومره راغورځېدلی ده. دا د ایمان تقاضا ده چې سړی قرض وغواړي ورله ورکړه او چې تا سره پیسې وشي نو ورله ورکړه سمدستي. زمونږ به قرض په قرض اخلي لګیا وي او د هغې بل ورسره پروا نشته دی چې دا به زه کله واپس کوم. نو بیا یې فرمایل ان استعانک عنته، که هغه ستا نه څه امداد وغواړي نو امداد ورسره وکړه. دا حق دی د ګاونډي. وین مرض عدته، او که بالفرض هغه بیمار شي نو ته به عیادت له ځې تپوس وکړې. دا تپوس پوښتنه هم زمونږ د عدل بدل شوي دي. مریض نه څوک تپوس نه کوي. وین احتاج اعطیته، که هغه محتاج وي بالفرض نو قرض نه هسې ورله ورکړه څه کنه. ان اصابه خیر هنیته، که د خیر څه خبره ورته ورسي څه کامیابي شي ورته میلو شي نو هنیته مبارکبادي ورله ورکړه چې ښه زوی دی شوی دی مبارک شه، زوی له دې واده وکړه مبارک شه، زوی دې پاس شه مبارک شه. دا د ګاونډي حقونه دي. دې حدیث چې سړی ګوري او خپل عمل ته ګوري او خپلې معاشرې ته ګوري نو بیا شاید چې هغه ته اندازه وشي چې زمونږ ایمان دا رسمي ایمان دی، زمونږ د خپلې طبې ایمان دی. هر کار د خپلې طبې دی. پاکستان آزاد ملک دی خو د ازادۍ یو فایده دا ده چې څه دې خوښوي نو کوه. مونږ د ازادۍ نه دا مطلب اخیستی. مسلمان آزاد نه وي، مسلمان د قوانین شرعیه پابند وي. لګي یا نه لګي ځان له مسله ده، لیکن د حقوقو ادایګي دا ضروري ده. وین اصابته مصیبه عزیته، که تکلیف ورته ورسي نو ته به هغه له تعزیت کوې. بیا وایي چې ته به د خولې نه داسې شی نه راوباسې چې هغه ته بد بوی ورسي او د آخر کې چې څه وایي دا خو دې خوا کې مونږ نه تېرېږو. ان اشتریت فاکهة فهد له، که څه میوه دې اخیستي که نه نو تحفه کې هغه له ورکړه چې دا مونږ میوه اخیستې نن کور ته راغلې ده نو تاسو پکې مونږ سره وخورئ. داسې ګاونډیان به رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کول او د هغې احترام به یې په داسې طریقه باندې کوه چې دا سړی ګوري نو پوه شي چې زمونږ رسول صلی الله علیه وسلم هغه د ډېرو لوړو اخلاقو خاوند و. زمونږ څه نسبت په دې باب کې هغه سره نشته ده، هېڅ تعلق نشته. زمونږ خلک یوازې مونځ روژې له زور ورکي، هغه هم دي، د هغې نه هېڅ څوک مسلمان انکار نه کوي. لیکن دا هم حدیثونه دي که په دې به څوک عمل کوي.
نو دې باندې عمل کول پکار دی، کوشش پکار دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر فرمان پوره کړی شي.